که انساني ژوند کې ارنګه بدلون راشي او د ترقۍ نوې لارې هم پرانیستي شي، خو د تیرې زمانې سازو سامان اوس هم په استعمال کې راویستلی شي، کوم چې انساني ژوند کې بغیر د تاوانه د اسانۍ لوی سبب جوړ شوی دی. د ملکن خدو څخه کوټ سیمه کې د نیر اوبو د پاسه د ځانګړي ماشین ته جلار ویلې کیږي، کوم چې د سیمې د کروندې ځمکو ته بغیر د څه قسمه رکاوټه او بې له پیسې ټکې نه اوبه سپلای کوي او د کروندګرو په ژوند کې یې لویه اساني پیدا کړې ده. جلار په لږو پیسو جوړ شوی هغه ماشین دی کوم چې بغیر د بجلی نه د ټیمانو په مرسته د نیر نه اوبه راوباسي او واټر چینل ته اړوي او بیا د اوبه په پایپونو او د لښتو په ذریعه د خواوشا ځمکو ته سپلای کیږي. د دې نه دلته د فصلونو اوبه کیږي، څه خرچه پې نه راځي، په اسانه د فصلونو اوبه کیږي. او بل د حکومت لم دا پکار دی چې دغه شان نورې منصوبې هم راولي، دغه شان نور دغه راولي چې په هغې باندې انویسټمنټ کم راځي او د هغې نه کار ډېر اخیستلی کېږي او فایده ډېرې ډېرې خلکو ته. انسانانو سوچ کړی دی چې د دې روانو اوبو نه هم داسې یو کار والو چې په هغې کې د غویي ضرورت نه وي، نو د دې دغه نه د غویي کار هم اخیستی دی د دې اوبو نه او په هغې باندې دا ارټ جوړ کړی دی چې جلار د دې نوم دی او دې باندې مختلف قسمه بره په ځمکې اوبه کېږي. دا ښه په هایټ باندې تللي دي دا اوبه، څومره چې د دې لوړوالی دی دومره په لوړوالي د اوبه تلي او هلته چې ځمکې اوبه کېږي، مختلف قسمه فصلونه دې نه اخیستی کېږي. د نیر د پاسه جوړ دا ماشین که یو خوا د کروندګرو ضرورت پوره کوي نو بل اړخ ته د جلار یو ښکلي نظاره هم وړاندې کوي او سیمې ته راغلي خلک د جلار نندارې کوي. کروندګر وایي چې حکومت دې دا رنګه منصوبې جوړې کړي چې خرچ پرې کم او پیدې ترې زیاتې ترلاسه کیږي. که انساني ژوند کې هر رنګه جدت او بدلون راشي، خو ولې اوس هم ملکن ضلع کې داسې علاقې موجود دي چې د تیرې زمانې سازو سامان او مشینرۍ پکې خلک په کار راولي، کوم چې موږ ته زوړ تاریخ را یادوي. عمران زریاب، خیبر نیوز، خدو څخه کوټ، ملکن.